بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه سورة البقرة 75 نمبر آیت پدې کې هغه دویم قسم دویم منو د بني اسرائیل بیانېدا نو دا هغه تطبیق دلته بیانې او پدې کې د بني اسرائیل د پنځو جماعتونو بحث دی جوړل نو باندې ډول کې هغه چې هغه تحریف کو خپل کتاب محرفین تورات کی بدلون داغی بیان تدلیل بنی آیت کی افتطمعون آیتا سو تم ساتے ایومینو ددینا چی ایمان کروڑی لکم دستاسو دپارا مطلب دستاسو کوینا وقد کانا اوودی او بیشک او فریقن یو فریق منهم ددینا يسمعون چوریده کلام الله کلام د الله ثم يحرفونه بیاي بدل کو باغی کی من بعد ما عقلوه پس دینا چې پوه شو دی باغی باندې وهم يعلمون او دی کویدل من بعد ما عقلوه د دې عقل ټکاو کو او دی کو په دی باندې او بیا هم دې کې بدلون د دین مراد یو قوم دک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې چې کوم خلکو بنی اسرائیل د يهوديان دام تینا مراد کې دي ځکه چې دی د تورات نه خبرو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفاتونه او نه کې کانه هغه په تورات کې دي او داګه نه هغه پوښتې هغه پټې کړې یہ کتاب نہیں استنوی کو چاہتے بیانول نه او کولې نه دې چې کوم په خلک دې کې معلومات په تورات باندې کویدل کوم خلک نو دا کتاب تحریف کوي دې په خبره بدلولې را بدلولې لکه احکام بعضی او کوم دغه سي حکم درجه ਸੰਸਾਰول چې وکړي زناکار په ਸੰਸਾਰੀ دا په دې کې د دې په کتاب کې په تورات کې هم درس په دې کې دا نه انکار او یا کې نه هغه او یا کسان مراد دي چې موسی عليه السلام سره کوي ټول نه هغه کسان بیا سره کله چې د الله کلام اورېدو کله دې په خواده وکړه بیا رسول وی الله پاک اخره کې موږ ته خبره ده بیا دا وی چې کچره تورات کې سګرانی خبري او تاسو ته عمل نشي کولای نو دور رسولان وی که تاسو ته عمل نشي کولای نو احکامات پرې دي بس مو کوي دا دې ځان ویل نو دغه او یا کسانم ته مراد کی دي نو دې په دې باندې خو دل چې دا موږ غلط کار کړو ضرور من بعد ما عقلوا الله کلام اورید او بیا په تحریف کو د صدق بعد د پوی نه بعد کوئی دل چې دا غلط کار اصل کې دا څه کوم یاد نو دا هغه ډله ده چې محرفین او تحریف په کتاب نو یو د تحریف معنوي او د لفظي تحریف معنوي په دا چې معنی ولا بدل کې الفاظ نه کوي لکه څنګه چې مخکرو کتابونو کې خصوصا تورات کې دی خلکو ته د دې احکامات د دې معنی بدل کړي خلکو ته بدل خلکو ته نو په دې په اتفاق دي د ډېرو مفسرین او سم مفسرین دا وایي چې نه الفاظ یې بدل کړي هغه تک کې کشته په تورات کې دا څه خلکو چې دې کې الفاظ هم بدل کړي نو تحریف معنوي او لفظي ځوان او په قرآن کې دا څه کار نشي کېدای چې الفاظ په بدل شي معنا په بدل شي دغه شیعاګانو کتابونه د دې نه ډک دي د قادیانانو ډک ډېرو خبرو کې هغه څه کړي دي هغه
قرآن قوم دا بیانوي دا الفاظ دې کې بدلون نشي راوستلی هغوی معنا بدله کړي د هغوی مطلب یې بدل کړی دې کتابونه دې ډک داسې دا نورې فرقې بله فرقې باطله فرقې ضاله چې هغوی قرآن کې بدلون تحریف کړی تحریف معنوي وإذا لقوا الذين او هر کله چې دوی ملو شو هغه خلک سره امنو چې ایمان یې راوړی دی قالوا دوی ویل آمنا ایمان راوړی دی مونږه دا کله چې مؤمنانو له بخواله رالل نو دوی ویل مؤمنان ایمان راوړی هماغې دې بس تېر شوی دا دویمه ډله د دې ځای نه بیانېږي دویم جماعت دا د منافقانو جماعت وإذا کله او هر کله چې وزن لشو بعضهم په دې کې بعضې له بعض سره قالوا نو ویل به اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دوی ته بما فتح الله هغه څه چې ظاهر کړي دي الله علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم دپاره د دې چې دوی دلیل نیسي په تاسو باندې به په دې سره عند ربکم ستاسو رب سره افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ دې منافقانو به څه وي په دې یهودیانو کې چې کوم داسې خلک وو چې هغوی به وایي مسلمانانو سره به چې ملو شو تاسو سره او کله به چې یو بل سره ملو شو نو بیا به دې کې بعضو کمقلو به داسې خبرې کولې چې هغه به په تورات کې وي او د دوی مشرانو به ترې ورکړې وي د دوی مشرانو به څه وي هغه به پټولې او دې کې به بعضې دغه سادهګانو به دوی به وي چې ستاسو د دې پیغمبر داسې نښې دي داسې علامتونه دي په تورات کې او د دې کتاب د دې قرآن داسې نښې دي ستاسو د دې نو دوی به دا خبرې وکړي چې نور به ورسره ملو شو دوی به ورته وي داسې کم عقل ته تاسو ورته دا خبرې کوئ چې الله تاسو ته مې کولي دي دوی ته نه دي کولي تاسو ته په تورات کې دا تاسو دوی ته وایي نو دا تاسو په خپل ځان باندې دلیل او حجت قایموئ لیحاجوکم به عند ربکم ستاسو رب سره به بیا ستاسو د رب په دربار کې به دوی بیا همدغه خبره کوي چې دوی ته خفه ده ستاسو خلاف به دلیل پېښ کړي نو دوی به یو بل ته به ویل چې داسې مه وایه افلا تعقلون ویل تاسو عقل کار نه کوي پوهېږئ نه چې داسې کار کوي نو دا پکې هغه دویمه ډله وه د منافقانو اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې بېشک الله یعلم پوهېږي ما یسرون په هغه څه چې پټوي یې دي و ما یعلنون او په هغه څه چې ښکاره کوي یې دي چې دوی کومې خبرې پټوي نو هم الله ته معلوم دي او چې دوی کومې خبرې ښکاره کوي بیانوي یې نو دا هم الله ته علم نو دوی په دې خبره نه پوهېږي ومنهم او په دې کې بعضې امیون انپړ دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي هغوی په کتاب باندې الا امانیه مگر صرف د دروغو په ارزوګانو باندې یقین ساتي دی د دروغو په ارزوګانو و انهم او نه دي دی الا یظنون مگر دی صرف ګمانونه کوي دا درېیمه ډله بیانېږي درېیم جماعت هغه بې تعلیمه مریدان لري چې بیخي انپړ سادهګان نو د دې چې کوم دا پوهه خلک وو د عالمانو په دې کتاب په تورات باندې پوهېدل نو د هغوی په هغه خبره به یقین داسې تقلید به داسې دغه به د هغوی پوه د هرې خبرې په هغه خبره به ول یقین چې هېڅ دلیل به ترې نه و دوی به ورته ویل چې د دې پیغمبر دا نښې نشته د دې پیغمبر باره کې چې څه به د پیغمبر علیه السلام باره کې الټه خبرې کولې نو دغه بېوقوف و بې یقین دوی به ورله منلي نو دې کې دا د درېیم نمبر جماعت د درېیم نمبر ډلې بیان کېږي چې ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب په کتاب په دوی پوهېدل نه په لیکلو په لوستلو په هېڅ نه پوهېږي نو چې په دغې باندې نه پوهېږي نو خامخا بل ته به غوږ دي د بل نه به تپوس کوي ځان به پوه کوي نو چې دوی ته به غوږ کېښودنه دوی به ورته څه وي دوی به ورته ټول هغه غونډه خبرې کوي دروغ به یې ورته وي وانهم الا یظنون دا اوس هم داسې شته ډېر داسې خلک یې انپوړه مریدان اگر یې بریلیانو کې ډېر داسې دوی په هر څه یقین کوي د هغې هغه خویانو چې دوی ته څه وکړي که نه بس وي دا ټیک او دا یہ پہنچا ہوا سرکار دا رسیدلې ده بس دا هغه پہنچا ہوا سرکار باندې نه به یې څه ګیره کړي نه به یې څه د جامې د شریعت مطابق نه به یې خبرې سمې ټول ګډوډ او ښه کولو
نشه کوي چرس کی بیا وایي دا د ملنګانو نه نو په دې زمانه کې هم داسې خلک شته چې بار سي هر قسم ګډې وډې خبرې هغوی مني د خپلو پیرانو د خپلو هغه جاهلو پیرانو چې په خپله غریبانان ته هېڅ نه کوي په دې وجه د پوه خلکو نه د علماو نه چې دا ته خفه دی چې دا پوه عالم دی صحیح کلک عالم نو هغه نه تپوس کول پکار وي هغه نه ځان پوره کول پکار وي او پیرانو کې بیا کتل پکار وي چې دا پیر صاحب صحیح حق پرسته پیر دی زمونږ دا مشران یادوي چې د نیو کلي باباجي صاحب رحمت الله علیه یو پیر و د دې ټولې علاقې د مشرانو پیر دی شوی نو داسې بزرګان چې هغه معلومي خلکو ته چې دا حقیقت کې صحیح بزرګ حق پرست دی اوس د دغې پیرانو په جامه کې دک بریلیان ناست کېسته اول به عقیده معلومه اول به ګورې چې دا عقیدتا سم دی که نه بیا ترې لاسنیوه وکړه بیا خپل پیر جوړ کړه بیا ترې مشوره اخله بیا د هغه په مشوره باندې خپل د زړه اصلاح وکړه خپل د عمل اصلاح وکړه او که نه داسې بس چې چا وایي چې بس کوم چې به سرکار دی او ته ورپسې لګېدلی نظام به د جهنم کر دي ته وایي هغه به درنه مخکې روان یاست ځان به مڅکي نو دا په دې کې هغه درېیم نمبر جماعت چې بلکل پسې نه پوهېدلی او د دې ټولې ګډې وډې خبرې منل او په دې وجه د هدایت نه محرومه پاتې شو د نبي علیه السلام د فیض نه هغه د هدایت د رڼا نه محرومه پاتې شو د دې ګلا سره ای کو خپله نه پوهېدل د دې بیا خبره اورېده افتطمعون آیا تاسو امید ساتئ د دې نه ان یؤمنو چې ایمان به راوړي دی لکم د تاسو دپاره لکم د ستاسو په وینا وقد کان او بېشکه و فریق یو فریق یوه ډله منهم په دې کې یسمعون چې اورېده به هغوی کلام الله کلام د الله ثم یحرفونه بیا به یې بدلون کو په هغې کې من بعد ما عقلوه پس د دې نه چې پوه شو دوی په دې باندې وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی که پوهه وو وإذا لقوا الذین او هر کله چې دوی ملو شو هغه خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالوا نو وایي دوی آمنا ایمان راوړی دی مونږه وإذا خلا او هر کله چې ځان له شو بعضهم په دې کې بعضې الی بعض سره قالوا نو ویلې اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دوی ته بما هغه څه فتح الله چې ظاهر کړي دی الله علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم دپاره د دې چې حجت ونیسي دی دپاره د دې چې دلیل ونیسي دی د ستاسو خلاف به په هغې سره عند ربکم ستاسو رب سره افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې بېشکه الله یعلم پوهېږي ما یسرون په هغه څه چې دوی یې پټوي وما یعلنون او په هغه څه چې دوی یې ښکاره کوي ومنهم او په دوی کې بعضې امیون انپړ وو لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېدل په کتاب باندې الا مگر امانیه ساتلې هغوی د دروغو ارزوګانې وانهم او بېشکه و دوی الا یظنون چې صرف ګمانونه یې کول وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين